نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة البقرة پارا نمبر 2 آیت نمبر 217 رکو نمبر 27 خلاصه د رکو پس داغین لفظی ترجمه پدی رکو کی حکم د میاشتو د حرمت بیان شوه دی د مشرکین ناکار صفات بیان دی د مرتد سزا ایمان والو د پاره بشارت زیره خوشخبری مسله د شراب او جواری مسله د انفاق فی سبیل الله د یتیم د مال حکم د مشرکی خزی سرا او د مشرک سړی سرا د نکاح کولو حکم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یسألونک تپوس کوي دویستانه اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم عن الشهر الحرام فبارا د میاشتو عزت مندو کی مراد د دین څلور میاشتې دي رجب ذل قعده ذل حجه او محرم قتال فيه سو حکم دی پدې کې د جنگ کولو قل وتوای اے حبیب صلی الله علیه وسلم قتال فيه کبیر جنگ کول پدې کې لویا گناه ده او تاسو چې کوم واقعا بنیاد جوړ کړی دی اعتراض کوئ چې د مسلمانانو د لخر نه د مشرکین او د قافلې یو کس وجل شو نو هغه اخر د جماد الاخرى وا رجب نو خو دغه یو واقعیت تاسو بنیاد جوړوي په مسلمانانو اعتراض کوي خو وصد عن سبیل الله او من کول خلق لرا د لارې د الله نه د دین د الله نه او کفر به او کفر کول په الله سره او درم والمسجد الحرام او من کول خلق لرا د مسجد حرامنا او سلورم و اخراج اهله او وستل اهل دغه مسجد حرام منه دغه مسجد حرامنا اکبر لوی گناه د عند الله فنزد الله باندې او علاوه دی والفتنه او فتنه شرک اکبر ډیر لوی گناه د من القتل د وجلونا اغه یو واقعا بنیاد جوړوي او د خپل چې څومره لوی ګناهونو کې مبتلا هغه طرف ته سوچ نه کوي ولا یزالون همیشه بوي دوی یقاتلونکم چې جنگيږي با تاسو سره حتا تر دې يردوکم چې واپس وګرځوي تاسو لره عن دینکم د دین تاسو نه ان استطاعوا کچري وس ورسید دوی ومن يرتدد او سوک چې وګرځید منکم استاسنا عن دینه د دین خپلنا یعنی مرتد شو دی د مرتد سزا هغه قتل دی 3 ورځې مهلت ورته ملوي چې کوم شبهات دي کوم اعتراضات دي د هغوی جوابات به ورکي او کچري بیا هم حق دین ترانغه نو به سزا دغه ده فیموت پس مړ شو وهو کافر پداسي حال کې چې د کافرو فاولائک پس دغه کسان حبطت اعمالهم برباد شو عملنا ددوی فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې واولائک او دغه کسان اصحاب النار خاوندان د اور د دوزخ اور جهنم دی هم دوی با فیها پدغه اور د جهنم کې خالدون همیشه اوسیدون کې وی بشارت دے زیر دے مومنانو ان الذین یقینا هغه کسان آمنو چې ایمان راوړې دي والذین او هغه کسان هاجرو چې هجرت کړي دي وجاهدوا او جهاد کړي دي فی سبیل الله فلارد الله کی اولئک دغه کسان کل صفتونو ولا خلق يرجون امید ساتي رحمت الله د رحمت د الله والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی يسألونک سره مسله د شراب او د جواری بیانی د شراب په باره کې حکمونه مختلف راغلي دي اول حکم دا راغی چې دا رزق حسن نه دی دویم حکم راغی چې شرابو کې فیدی بعض شته دی جواری کې بعض فیدی شته دی لیکن د فیدونه گناه زیاته ده دریم حکم دا راغی چې تاسو په حالات دا نشکی مستمنی دې کېږي څلورم حکم دا راغی چې دا ناپاک دي دا عمل له شیطان دی تاسو ته ځان بچ کړئ د لپاره چې تاسو کامیاب شئ او په دغه آیات سره شراب او جواری مکمل هغه حرام شو یسألونک تپوس کوي دوی ستاسونا عن الخمر پبارا د حکم د شرابو کی والمیسری او پکولو د جواری کی قل ورته اوه ای حبیب صلی الله علیه وسلم فیهما
پدی دوارو کی اسم کبیر گناہ لوی دا ومنافع للناس او سفیدی دی د پار د خلقو و اسمهما او گناہ د دی دوارو اکبرو لوی دا من نفعهما د نفی او فیدوی د دی دوارنا دویم حکم دا بل مسله د انفاق فی سبیل الله بیانیږي و یسالونک او دوی تپوس کوي ستانه اے حبیب صلی الله علیه وسلم ماذا ينفقون سشی خرچ کړي دوی او څومره خرچ کړي دوی قل العفو ورته وایي اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زیاتین دی خرچ وکړي زکا ستا او د هر هغه چا چې دا غوی نان نفقه ستا په ذمه باندې واجب او لازم ده د غوی ضرورت دا مقدم دي دا څنګه چې ټول مال صدقه کې او بیا د سبب بل تلاسونه نیولي کذالک دغرنګ یبین الله بیانوی الله لكم الآیات تاسو ته آیاتنا لعلکم تتفکرون دې لپاره چې تاسو سوچ او فکر وکړئ په دنیا والآخرة په باره د دنیا او آخرت کې مسله د مال د یتیم بیانیږي هغه وخت کې به د یتیمانو سره ظلم کې زیاتې بکې ډیر زیات تاکید راغی څه خلکو تر دې پورې چې د یتیمانو لبای مکمل خرچه جدا کړ نو کله کله بداسي وشو چې هغه روټي وغیرہ هغه به پاتې شو ترکې بشو دیو باندې استعمالوله نو په هغه کې مشقت هم په هغه کې د یتیمانو نقصان هم نو دوی ته اجازت میلاو شو چې تاسو د یتیمانو خیر ولټوي هغه په کومه طریقه کې وي هغه طریقه اختیار کړئ ويسالونک او تپوس کوي دوی ستانه اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم عن الیتامى فبارد یتیمانو کې قل ورته وای اے حبیب صلی الله علیه وسلم اصلاح لهم اصلاح د دوی د پاره خیر خواهی د دوی د پاره خیر غردا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ او کا شریک خرج کوي تاسو د دوی سره فإخوانکم پسورون دي تاسو وستاسو نیتونه ته کتل کېږي چې تاسو په کوم نیت سره شریک کېږئ آیا د هغوی د پاره د نفي کوشش کوي او که هغوی ته د نقصان رسولو کوشش کوي والله يعلم المفسد الله تعالی خپې جنی فساد کوونکی من المصلح د اصلاح کوونکنا ولو شاء الله کچری غختله الله لعنتکم یقینا په تکلیف کې به اچولې وې تاسو لرا چې ارسور له جدا کوي خو الله تاسو ته د اجازت درکو تاسو د پر اسانتیا پیدا کړ ان الله یقینا الله عزیز زورور دی حکیم حکمت والده مسله د نکاح بیانی د مشرکی خزی سره نکاح دا حرام ده د مشرک سړی سره نکاح دا حرام ده زکه په نکاح سره مینا او محبت پیدا کیږي او کله کله د مینی او د محبت د وجنه عقایدو کې اعمالو کې اخلاقو کې بدلی راځي او دویم دادا چې دغه نکاح کې یو مقصد هغه نسل له اولاد دی او د خپل اولاد د پاره با د نیکی بیبي انتخاب کې د نیک پلار انتخاب کې ولا تنكحوا المشركات نکاح مکوي د مشرکو خزو سره آسان تعریف څه دی مشرک هغه چاته ویل کېږي چې د خالق صفات د مخلوق د پاره ثابت کی حتی تر دې پر یؤمن چې ایمان راوړي والامه مؤمنه او یقینا وینزا مؤمنه ایماندارا زکه چې وینزي درجه دا د آزادی نه کوي خو خیر دا غردا من مشرکتین د مشرکی خزینا چې آزاد وي ولو اعجبتکم اگر چې تعجب کې اچوي تاسو لرا حسن جمال مال دولت د هغه ولا تنكحوا المشرکین او په نکاح سره مور کوي مشرکانو ته لونه خويندي حتا تر دې پورې یؤمنو چې ایمان راوړي دوی ولعبد او یقینا غلام مؤمنون ایماندار خیر غرد من مشرکین د مشرک آزاد سړینا ولو اعجبکم اگر چې تعجب کې اچوي تاسو لرا اولئک دغ کسان مشرک او مشرکا یدعونا بلن کوي الى النار په طرف د اور
ځکه هغوی عقاید اعمال اخلاق ټیک نه دي. والله الله يدعو بلن كويرا بلي الى الجنة فطرف د جنت والمغفرة او بخنتا بإذنه فحكم خپل سرا ويبين آياته او بيانوي آيات نخبل للناس دپارا دخلق لعلهم يتذكرون دي دپارا چه نصیحت قبول کړي دوی.